السلام علیکم ګرانو کتونکو. د تفهیم ګرانو کتونکو، داخلو افغان مهاجرین، غیر رجسټر افغان مهاجرین چې کوم مرکز قائم شوی دی ارزي پاغي کې بیګا ماشوم د سخت یخنۍ د وجې او د طبي سهولیاتو د فقدان د وجې هغه وفات شوی دی، مړ شوی دی. لواحقین ټوله شپه ګرځېدل در په در او هلته نه امبولینس و، نه نږدې هلته کې هسپتال و، نه د هغوی د پبو هسپتال ته د راوړو دپاره امبولینس و. دا واقعه انسانیت دپاره هم شرمناکه ده. دا واقعه الخدمت فاونډیشن غوندې غټ طبي سهولیات او هسپتالونو نیټورک لرلو والا الخدمت فاونډیشن هغوی دپاره هم دا یو سوالیه نشان دی، یو سوال دی. د هغوی دپاره هم شرم دی. دا امه ویلفیر ټرسټ چې په دې نوښار کې انسانیت خدمت دپاره لګیا دي، دا هغوی دپاره هم سوال دی. دا نور چې کوم فلاحي تنظیمونه دي، ادارې دي، زمونږ ډبل ون ډبل ریسکیو ډبل ون ډبل ټو هغوی دپاره هم شرم دی. زمونږ محکمه صحت چې ورته مخامخ دی مرکزي ارزي سنټر ته، RHC سنټر دی او پیرپای DHO آفیس دی، پکې په سوونو ګاډي ولاړ دي. دا واقعه دا ماشوم د دې ماشوم مرګ د طبي سهولیاتو د فقدان د وجې دا مرګ د هغوی دپاره دا سوال دی او دا سوالیه نشان دی. ما ویمې چې په دې باندې خبره وکړم. افغان مهاجر به ځي دی. انسانیت هم څه شی دی. زمونږ د پښتون کلچر پرون چې لږ غوندې ښېګړه او لږ د خیرسګالۍ هغه صورتحال کم ښه شی ښکاري، مونږ په هغې باندې خبره کوو. د تېرو څو ورځو نه زه لګیا یم د شپې 12 بجې 1 بجه د ورځې 12 بجې. ما همیشه د طبي سهولیاتو دا خبره هم کړې چې دلته نه د اوبو پروګرام شته، نه دلته چېرته امبولینس ښکاري، نه دلته ډسپنسري ښکاري، نه DHO آفیس امبولینس ښکاري. ورسره ډېر لوی ځای د زاخیلو پارک موجود دی. دې کې ارزي بندوبسونه د ریسکیو د تحفظ د طبي سهولیاتو دا کونه غواړي. نو ډېر زیات د افسوس خبره ده. مونږ به دا خبره کوو کوم ځای کې چې ښه کار کیږي هغه به مونږ اپریشیټ کوو. کوم ځای کې چې غلطي وي او داسې انسانیت سوز واقع وي د هغې به غندنه هم کوو او هغه به ښایي هم او زه خپل د انتظامیې ته ویم چې کم از کم دلته کې د ورځې د شپې د امبولینسو د ریسکیو ډبل ون ډبل ټو او د محکمه صحت د امبولینسو د دې سهولت پکار دی. دلته کې دغه د اولاد کیس راتلی شي، دلته کې پریګننټ زنانه په دې کې کیدی شي، دلته کې نور داسې مسلې راپېښېدی شي چې د شپې 12-1 بجه به دی بیا در په در ګرځي او د هغې به تکلیف وي. زه به تاسو ته هغه کیمپ هم ښیم، زه به دلته کې نورو خلکو سره ملاقات کوم. به هر حال په دې ما ته ډېر زیات تکلیف را ورسېدو، نو ما ویمې چې په دې خبره وکړم.